السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو افسوسناک خبر نه خبرو چې په سوات تحصیلي بریکوټ غالګي تانې په حدودو شینګردار کې یوه ډېره زیاته افسوسناکه پیښه مخې ته راغلې ده چې د پولیسو د وینا تر مخه په وختي تکرار سره په یو بل باندې فایرینګ شوی دی چې د هغې په نتیجه کې مجموعي طور 6 تنان لګېدلي ول چې پکې 2 تنانو د خپل ژوند ساګانې ورکړي وفات شوي دي او په دغې بده پیښه کې 4 تنان زخمیان شوي په دې کې د څو حالت تشویشناک و چې هغه وروسته د سیدو هسپتال ته منتقل شوي دي. د دغه پیښې په هکله پوره تفصیل اخلو دا وخت زموږ سره په لاین باندې د بریکوټ ریسکیو 1122 سټیشن انچارج بخروان صاحب د هغوی نه به تفصیل اخلو. بخروان صاحب دا راته ووایئ ستاسو ریسکیو ته چې کوم معلومات راغلل او کم تاسو انجریز چې دی هغه ریسیو کړل څومره زخمیان ستاسو سره ول او څومره وفات شوي ول په دې راسره پوره تفصیلات شریک کړئ. السلام علیکم جی. دا لګي ریجن کې زموږ سره دا بده پیښه چې دی راغلی وه کزنز ترمنځ څه فایټینګ و یا سکوپل و یا هاتاپای و توتو میمه و د هغې په نتیجه کې موږ سره 2 پریشس لایف چې دي 2 قیمتي زندګۍ چې دي دا موږ د هغې نه محروم شو ضایع شو او 4 چې دي ورکې کرکټیکلی انجرډ دي. کرکټیکلی انجرډ کې موږ سره احمد دی هشام دی او پیر محمد دی او فیضان دی. الحمدلله دا مونږه د پست ایډ ورکولو سره سره چې کوم دی سټیبلایز کېدو سره سره چې کوم دی بریکوټ نه مونږه سیدو سنټرل وینګ ته چې دی شفټ کړي دي زمونږ ایمبولانسز ریسکیو 1122 جوانانو د بریکوټ نه سیدو شریف سوات ته. اوور اینڈ آؤٹ. جزاک الله. صحیح دا ډیره مننه ستاسو ته تفصیل راکولو. جی ګرانو اوریدونکو او کتونکو د غالګي پولیس سټیشن اس ایچ او عثمان صاحب سره هم څنګه خبرې وشوې د هغوی د وینا تر مخه دغه بده پیښه د وختي تکرار په وجه سره چې دی هغه مخې ته راغلې ده چې د هغې وروسته مکمل تفتیش په دغه کیس کې چې دی دا روان دی او په دې کې د هغوی د وینا تر مخه هم 2 تنان چې دی هغه مړه او 4 زخمیان دي.